제가 자, 이렇게 할게요. 자, 그러면 어떻게 네. 읽을까요? 예, 예, 읽어주시면 제가 눈치껏 넘기겠습니다. 네. Orashi میشه اینو رو بخونی؟ بله برادر. آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائم را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. و دیگر بار برادر او حابیل را زایید. حابیل گله‌بان بود و قائن کشتگر زمین. پس از چندی قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد. 네, 넘기세요. ادامه میشه؟ ولی حابیل از نخستزادگان گله خویش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه‌ای آورد. خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته‌ای؟ 넘겨주세요. اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی آیا پذیرفته نمی‌شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی بدان که گناه بر درب کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی. قائن به برادر خویش حابیل گفت بیا تا به صحرا برویم و چون در صحرا بودند قائن به برادرش حابیل برخاست و او را کشت. آنگاه خداوند به قائن گفت برادرت حابیل کجاست؟ گفت نمیدانم مگر من نگهبان برادرم هستم. 네, 넘겨주세요. خداوند فرمود چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمیآورد و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند. چون زمین را کشت کنی دیگر قوت خود را به تو نخواهد داد و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهی بود. 예, 넘겨주세요. قائن به خداوند گفت مکافاتم بیش از تحمل من است. هان امروز مرا از این زمین طرد کردی و از حضور تو پنهان خواهم بود. پس در جهان آواره و سرگردان خواهم بود و هر که مرا یابد مرا خواهد کشت. آنگاه خداوند به او گفت در این صورت هر که قائن را بکشد از او 7 چندان انتقام گرفته خواهد شد و خداوند نشانی بر قائن نهاد تا اگر کسی او را بیابد وی را نکشد. 네, 됐습니다. 네, 감사합니다. 아, 샤쿨레. 저는 오늘 하나님께서 받으시는 예배라는 제목으로 여러분들과 함께 말씀을 나누겠습니다. موضوع موعظه من اینه که عبادتی که خدا قبول میکنه. درباره این من می‌خواستم موعظه بکنم. 네, 그 전에 여러분들 낮에는 또 이렇게 일하시고 또 이렇게 주기적으로 모여서 하나님 예배하고 성경 공부하고 또 신학도 공부하고 많이 힘드시죠? حالت شما چطوره؟ من شنیدم که چند نفر الهیات رو میخونن و امروز یک شنبه باید کار رو بکنن، تعطیل نیست داخل ایران. بعد از کار اینجا شرکت کردی، خسته نیست، خسته نباشی. برای زندگی شما پر از برکت خداوند باشه. 네, 그래도 또 하나님께서 쓰시기 위한 과정이라 믿고 저는 그게 여러분들에게 큰 기쁨이 되길 원합니다. اما یک زندگی سخت که مایه رشد امید شما باشد تا خداوند بیشتر تو رو، شما رو بیشتر استفاده بکنه. 네, 뭐 여러분들께 조금이라도 위안이 됐으면 하는 바람으로 제 소개를 잠깐 드리면, 네, 제 소개 잠깐 드리겠습니다. منم یک کوتاه زندگی گذشته من برای شما کوتاه توضیح میدم. 네, 저도 여러분들처럼 낮에는 직장을 다니고 있고요. 그리고 BBB라고 하는 직장인 성경 공부 모임 선교단체에서 순장으로 섬기고 있습니다. منم مثل شما صبح تا بعد از ظهر بعد از شب کار میکنم. بعد از کار توی بی بی یک سازمان یک داوطلبانه با هم کتاب مقدس میکنم. توی اونجا من کتاب مقدس رو هم درس میدم. 네, 그리고 오늘 같은 주일에는 저희 집으로부터 한 100km 정도 떨어져 있는 곳에 있는 군인교회를 두 군데를 목사로 섬기고 있습니다. منم دوباره من کشیشی هستم.
Man şap Elohiyat'ı darasında chansel Türkiye'de keşişastam Emruz Yekşembe'ye 아주 군에 takriben 4 kilometre fasilli hat, 4 kilometre fasilli. 운전이랑 도터 캘리서의 사르바전의 고래, 또 이제 헤드맘이구나. 그리고 제가 만나는 여러분들을 포함해서 제가 만나는 모든 분들을 더 잘 섬기고자 저도 여러분들처럼 공부를 하고 있습니다. 나는 메슬레 쇼머 비스탈 허데메 후보샤 시가 사임 있구나, 마 비스탈 다르스 있구나, 함 샵함 도브레만 다르스 있구나. 예, 우리 한국에 있는 사이버 대학교에서 상담 심리학 공부하고 있고요. 뒤에 캘리서의 시스템이 has 인터넷 떠나시고의 메슬레 서던 베프티스트 떠나시고 뒤에 이제 레시테 카운셀링에 발음 없이 다시비 예 루허니 그리, 라번시아는 베슨 라번시아노시 para 비슷할 엔소노 이만도로는 비슷할 다르고 뵙구나 미카스탄 도브레 알런 도람 다르스미구나 뒤에 함샵 그리고 미국에 있는 월드 미션 유니버시티에서 찬양과 예배 전공 석사 과정도 공부하고 있습니다. 떠나시고의 암리카 떠나시고에게 도브레 뒤에 암리카 하스 그래 뒤에 운저함 따르버 이레시테 네, 파라스테셰 호도반 이제 내가 제대로 얘기해 이노로 포글리상스 함 너랑 함 다르습니다. 하메 코레 인토리아 디분의 하스타 왜 이렇게 웃으셨는지 궁금합니다. 아니 도대체 공부를 네. 네, 그리고 이제 마지막으로 저희 세 자녀를 양육하고 있는 아빠이기도 합니다. 나는 یک شوهر یک خانم هستم و یک پدر یک سه تا بچه هستم خیلی شیطون هستم اونا 네, 제가 지금 이 얘기를 드리는 것은 저를 자랑하기 위한 것이 아니라 여러분들에게 좀 위로와 희망이 되었으면 하는 바람으로 말씀드린 겁니다. در اینه که من زندگی منو کم بهشون توضیح دادم نه که آره من شنیدم داخل ایران زندگی ایرانی خیلی سخته پر از مشکله و ما بدون مشکل نمیشه زندگی بکنیم ما نگران نباش کوچیک با هم جلو بریم به خاطر این من کوتاه درباره زندگی من به شما توضیح دادم 예, 제가 지금까지 말씀드린 저의 삶은 제가 저의 스펙을 쌓기 위해서, 저의 유익을 위해서 하는 것이 아니라 다 하나님의 일을 잘 감당하기 위해서 하는 것이어서 아마 이런 삶이 사라지는 것 같습니다. البته من خیلی زمان خیلی کم میخوابم پر از کار هست من مدیر هستم یک جا هم اما یک توی تای دل من اشتیاق دارم بیشتر خداوند بشناسم و هم بیشتر به دیگران خدمت کنم به خاطر این من هر روز با تمام وجودم سعی میکنم این کار رو ادامه انجام بدم 네, 여러분들에게 용기와 희망이 되었길 바라고 이제 오늘 본문으로 들어가서 말씀 나누도록 하겠습니다. امیدوارم که شهادت نامه من برای شما یک امید خوب باشد 예, 오늘 본문은 창세기 4장을 배경으로 하고 있는데, 네. این که موضوع امروز که توی پیدایش باب 4 توی این زمینه توی اونجا اتفاق افتاده 예, 하나님께서 최초로 창조하신 인간인 아담과 하와가 하나님께 죄를 범해서 에덴 동산에서 쫓겨나 살아가던 어느 날 두 아들을 낳게 됩니다. 가인과 아벨. این آدم و هوا که خداوند اول این اونا رو آفریده بعد از سقوط اونها از باغ ادم خارج شدن بعد از اون اونا باردار شدن بچه رو آوردن
همون داستانه. 예, 가인과 아벨이 서로 직업이 달랐는데 각자의 직업의 소산물을 가지고 하나님께 예배를 드렸는데 하나님께서 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 받지 않으셨습니다. شغل قاین و هابیل فرق بوده، اما یک ثمر شغل اونها بهترین ثمر رو اونا برداشتن، خداوند تقدیم دادن، اما خداوند قربانی قاین رو قبول نکرده، اما هابیل رو قبول کرده. 예, 그것 때문에 가인이 화가 나서 자기 동생 아벨을 때려 죽이는 사건이 이 4장의 내용입니다. به خاطر این قاین خیلی خشمگین شده، به خاطر این ناراحت برادرشون رو کشته. همون داستان باب 4 هم توضیح میده. 예, 참 이상하지 않습니까? 내 예배를 하나님이 받지 않으셨는데 하나님이 받으신 예배를 잘 드린 자기 동생을 때려 죽이는 사건이 오늘 내용입니다. این داستان واشرناک نیست. هم فکر بکنی خداوند عبادت عبادت اینه، عبادت ایشون قاین رو قبول نکرده، کسی عبادت دیگه هابیل داده، اونو رو قبول شده، اما ایشون هابیل رو کشته چون خداوند ایشون رو قبول کرده. این داستان یک جالب نیست، داستان خیلی وحشتناک نیست. 네, 그럼 오늘 가인과 아벨의 출생 배경에 대해서 먼저 좀 살펴보겠습니다. درباره تولد قاین و هابیل هم توضیح میدم. 예, 하와는 인류 최초의 인간이기 때문에 주변에서 출산을 하는 것을 목격한 적이 없습니다. هوا اولین خانوم بوده، پس که ایشون فرصت نداشت که با خانم دیگه مثلا بچه رو بده. اولین تجربه بوده، از الان تجربه داشته برای بچه. 네, 주위에서 한 번도 본 적이 없었던 임신과 출산 과정을 거치면서 이 하와는 첫째 아들 가인을 임신하고 출산하면서 어떤 생각을 가졌을까요? هم این هوا اولین بار این اولین باردار شده، هم بچه رو هم آورده. به وسیله این داستان ها ایشون چی فکر داشته باشه؟ 네, 어떤 분이 4장 1절을 한번 읽어주시면 고맙겠습니다. چه ساجده همون باب 4 آیه 1 میشه بخونی؟ حوا هنگام بارداری و به دنیا آوردن اولین پسرش قاین چه فکر میکرد؟ آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قاین را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. 네, 감사합니다. تشکر. 자, 아담과 하와가 첫째 아들, 큰 아들을 낳고 이름을 가인이라 지었는데 그 가인이라는 이름의 뜻은 얻다라고 하는 뜻입니다. این آدم هوا بچه هم آورده. اولین بچه البته قایم بوده. معنی این اسم قایم گرفتنه، آوردنه. 그러면서 엄마 하와는 이렇게 고백을 하죠. 내가 여호와로 말미암아 등남하였다. پس که آدم و هوا اعتراف کردن به کمک خداوند، به یاری خداوند مردی حاصل کردن. 예, 여기에 하와의 지금 마음이 심리가 담겨 있습니다. 내가 여호와로 말미암아 등남하였다. این هوا فکر کرده خداوند به ایشون کمک کرده، به خاطر این ایشون بچه رو آورده. 지금 하와는 하나님께서 하지 말라고 하신 선악과를 먹음으로 인해서 죄를 범해서 하나님께 쫓겨나 있는 상황입니다. میدونی اون موقع هوا میوه که خداوند که فرمان داده نباید بخوره، اما ایشون خورده، به خاطر این سقوط کرده، گناه گرفته، از باغ ادن خارج شده.
همون حالت اونجا زندگی کرده. 나는 비록 이렇게 죄를 범하고 하나님께 징계를 받는 중이지만 하나님께서는 여전히 나를 사랑하시고 나에게 이렇게 귀한 아들을 주셨구나 라는 고백을 하는 것입니다. پس که این ببینی که این هوا اگرچه من الان توی گناه دارم زندگی میکنم خداوند به من برکت داده به خاطر این من بچه رو آوردم. 이렇게 첫 아들 가인을 하나님께로부터 받아서 낳았을 때의 그 하와의 기쁨이 지금 우리 느낄 수 있습니다. فکر بکن این شادی هوا که بچه رو اینو گرفته به کمک این خداوند چقدر بزرگ باشه. این شکرگزاری و خوشحالیشون. 네, 그런데 이제 둘째인 아벨을 임신하고 낳았을 때 그때 하와는 어떤 생각을 하고 있었을까요? وقتی که پسر دوم به دنیا آورده ایشون چی فکر داشته باشه؟ 예, 4장 2절을 한번 읽어주시면 میشه 감사하겠습니다. پایین باب 4 آیه 2 پایین میشه امید بخونی دیگر. و دیگر بار برادر او هابیل را زایید. هابیل گله‌بان بود و قاین کشتگر زمین. 아멘, 맘누남. 예, 아까 가인을 낳았을 때의 그 엄마 하와의 기쁨의 표현과는 사뭇 대조적인 것을 알 수 있습니다. میدونی اینجا هم فرق میکنه. اول قاین آورده تولد قاین اونو اعتراف کردن اما اینجا هیچی. 아벨 둘째 아들을 낳으면서 그를 그저 가인 형의 동생 아벨을 낳았다 이렇게 건조하게 얘기하고 있는 게 전부입니다. بعد از آوردن هابیل فقط توضیح داده برادر کوچک قاین به دنیا آمده. مثل 여기서 여기서 조금 더 들어가면 이 아벨이라고 하는 이름의 뜻은 헛되다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. اما اینجا معنی هابیل اسم هابیل اینه که بیفایده بوده. 네, 우리는 결론을 알고 있기 때문에 오히려 거꾸로 지금 첫 아들 가인은 기쁨 가운데 낳았지만 나중에 큰 죄를 범하고 아벨은 지금 둘째 아벨은 헛되다라는 뜻으로 지금 아들을 낳았는데 나중에 예배를 하나님이 기뻐 받으시는 이런 역설이 일어나게 됩니다. البته ما همه نتیجه رو میدونیم اما اینطوری هم فکر بکنیم قاین بعد از به دنیا آمدن قاین اونا خیلی خوشحال شدن خیلی اعتراف کردن اما میدونید نتیجه چی بوده؟ قاین اول کشتاری برادر انسان بوده اما هابیل مثل بدون هدف بیهوده به دنیا آمده اما عبادت ایشونو خداوند قبول کرده. 이상하지 않나요? 이 아이러니를 어떻게 이해하고 설명할 수 있을까요? جالب نیست؟ این نقطه خیلی عجیب نیست؟ ما چطور اینا رو توضیح بدیم؟ 자, 이건 이제 묵상 가운데 이게 깨달은 것입니다. 이거는 뭐 맞고 틀리고의 부분은 아닌 것 같습니다. من اینا رو خیلی تفکر کردم یک چیز به یادم افتاده البته این واقعا درست غلط نیست یک فکر یادم به فکر یک چیزی به یادم افتاده من اینا رو میخواستم به شما بگم. 첫 아들을 낳았을 때 자신이 죄 가운데 있었음에도 불구하고 하나님이 아들을 주셨다는 거에 대해서 큰 기쁨 가운데 있었던 하와는 그 기대만큼 이 아들이 성장 과정에서 그렇게 자라지 못했던 것 같습니다. این فکر منه شاید غلط باشه من نمیدونم. خب قائم بعد از تولد خب هوا خیلی خوشحال بوده اما میدونی بزرگ کرده بچه خیلی سخته اولین بچه بوده خیلی سخت شاید خیلی سختی بوده به خاطر این هوا یک تجربه بعد برای رشد کردن این قائم شاید داشته باشد. 이 상상이 막연하지 않은 근거는 가인이 후에 그
제사로 인해서 동생을 때려 죽이는 것은 한순간에 욱하는 감정 때문에 그런 것이 아니라 그의 성장 배경에서 그가 그런 성품을 가지고 자랐기 때문이라고 저는 믿습니다. اما این فکر من حق داره میدونی چون قاین هم دوجه نگاه بکنی بعد از خداوند عبادت ایشونو قبول نکرده ایشون چطور با خداوند رفتار کرده و هم چطور خشمگین شده و چطور ایشون به خداوند یک چیز گفته شکل ایشونو ببینه ما میتونیم بفهمیم که شخصیت قاین خیلی خراب بوده زندگی ایشون خیلی بد بوده 네, 그래서 하와가 처음에 가인을 낳았을 때는 여호와로 말미암아 내가 아들을 얻었다 이런 이름을 지어준 반면 가인을 키우는 동안 그게 중요한 게 아니구나. 헛되다. 허무하다라는 것을 느꼈 나머지 둘째 아들의 이름을 헛되다라는 뜻의 아벨로 지은 것이 아닐까 생각해 봅니다. شاید به خاطر این روز اول که قایم به دنیا آمده اونا خوشحال شدن مخصوصا هوا خوشحال شده چیزی شده به خاطر این با امید ایشونو بزرگ کرده اما به وسیله بزرگ کردن یک قایم ایشون فهمیده این واقعا یک چیزی نیست به خاطر این دومین پسر آمده به دنیا مثل بیهوده اینا بزرگ کردن این بچه واقعا بیهوده به خاطر این اسم رو اونها رو به هابیل گذاشته 예, 구약의 제사는 오늘의 예배와 같습니다. 가인의 제사와 아벨의 제사를 한번 비교해 보겠습니다. عبادت عهد عتیق هم عبادت عهد جدید هست که ما الان داریم پرستش میکنیم 예, 3, 4, 5절을 한 분이 읽어주시면 감사하겠습니다. میشه شیما اون آیه 3 4 5 میشه بخونیم پس از چندی قاین هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند و حابیل از نخست زادگان و لیویش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه‌ای آورد. خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت ولی قاین و هدیه‌اش را منظور نداشت. پس قاین بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آمین. 아멘. 아멘, 맘누남. 자, 하나님께서는 왜 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 받지 않으셨을까요? ما سوال بپرسیم چرا خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشته اما به هدیه قاین نه چرا نه اون منظور نداشته 예, 학자들은 여러 가지 의견들을 내놓고 있습니다. البته دکتران مسیحیان یک فکر زیاد توضیح داده 네, 하나님은 짐승을 잡아서 드리는 제사를 원하시는데 제물이 짐승이 아니었기 때문이다라는 사람도 있고 피 흘림이 없은즉 사함이 없다고 했기 때문에 피 흘림이 없는 제사를 드렸기 때문에 하나님 받지 않으셨다는 이론도 있습니다. 선생님 제가 잠깐만 제가 한기서 조금 얘기 좀 해볼게요. 오미디 인제 만주로 داشتنی یعنی چیه؟ قبول کردن قبول کردنه. بابشون گذاشتن یعنی قبول کرده آره اینو تو انجام بده که پس که چون ابری رو من دیدم ابری قبول کردنه مقصد این پذیرفتنه پس که با پذیرفتن و منظور داشتن هیچ فرقی نداره درسته؟ بله 예, 알겠습니다. 죄송합니다. 제가 잠깐 고생이 있어가지고 생각하겠습니다. دکتران مسیحیان میگن که چرا خداوند هدیه قاین رو قبول نکردن چون ایشون با خون به خداوند نرفته با خون به هدیه رو نداد اما حابیل با خون این کار رو انجام داده به خاطر این خداوند حابیل رو قبول کرده و قاین رو قبول نکرده 그런데 요즘은 그런 학설을 거의 지지하지 않습니다. اما الان اونا رو قبول نمیکنن تقریبا 자, 신약 성경 히브리서의 그 이유에 대해서 명확하게 우리들에게 이렇게 알려주고 있습니다.
Ebranian bobê yazda oye çaru nego bekunim hamin dalil ke Xudoban hediye koyenu kabul nakarde va hediye habil로 kabul karde ham 때가 도짐이래. 네, 한번 읽어주시겠습니까? 어라시미 şeynur بخونی. عبرانیان به ایمان بود که هابیل قربانی نیکوتر از قربانی قائم به خدا تقدیم کرد و به سبب همین ایمان درباره او شهادت داده شد که پارساست، زیرا خدا درباره هدایای او به نیکویی شهادت داد. به همین سبب هرچند چشم از جهان فرو بسته هنوز سخن میگوید. 네, 아멘. 히브리서 11장의 말씀을 근거로 볼 때 가인이 드린 예배는 하나님을 향한 믿음이 없이 드린 예배였고 아벨의 예배는 믿음으로 드린 예배였기 때문에 하나님이 받으셨던 겁니다. Hepke Ebranian bobê yazda oye 4 که ما خوندیم الان طبق این دلیل 때가 도짐이돼. خداوند هدیه قاین قبول نکرده چون ایشون بدون ایمان انجام داده. هابیل رو قبول کرده چون ایشون با ایمان عبادت کرده. 하나님이 원하시는 예배는 제물의 종류나 예배의 방법보다 믿음이 중요하다는 겁니다. عبادتی که خداوند میخواست اون نیست که با خون با شکل با خون مثلا پول و سیستم و این نیست. عبادتی که خدا میخواست با ایمان با هم کردن اونو رو میخواست. 하나님께서 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 받지 않으신 또 다른 이유는 여기에 있습니다. دلیل دوم که خداوند هدیه قاین رو قبول نکرده اینجا هم توضیح میده. 4절에 아벨의 제물을 받으셨다고 하지 않고 아벨과 그의 제물을 받으셨다라고 언급하고 있습니다. آیه 4 هم دقت نگاه بکن اینطوری چیزی میده. خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشته نه فقط هدیه. اول هابیل ایشون شخصیت زندگی ایشون رو قبول کرد. این مهم بوده. 5절도 마찬가지로 가인의 제물을 받지 않으신 게 아니라 가인과 그의 제물을 받지 않으셨다고 말하고 있습니다. همون شکل آیه 5 هم نگاه بکنی خداوند اول قاین رو قبول نکرده. هدیه قاین مشکل کوچیک بوده. اول قاین زندگی ایشون شخصیت ایشون ایمان ایشون مهم بوده. 제물보다 앞서온 것은 제물보다 더 중요한 것은 아벨을 받으시고 가인을 받지 않으셨다라고 하는 것입니다. مهم نکته مهم اینه خداوند آبل رو قبول کرده خداوند قاین رو قبول نکرده. این مهمه. 즉 하나님께서 기뻐하시는 예배는 그의 삶이라는 것입니다. 삶. عبادتی که خداوند خوشنود میسازه اینه زندگیه. 우리가 지금도 예배를 드리고 있지만 이 예배의 격식과 형식, 어떻게 기도하고 어떻게 헌금 드리느냐보다 더 중요한 건 우리의 삶이 하나님을 향한 예배와 믿음으로 채워져 있느냐입니다. البته الان ما داریم عبادت میکنیم الان من فکر به این شکل مثلا چند پرسته میکنیم بخونیم یه میکنیم این شکل البته مهمه اما میدونی خداوند چی رو میخواد قبل از این پرستشی زندگی ما چطوری بوده بعد از این پرستشی زندگی ما چطوری خواهد میشه این مهمه. 네, 이사야서 1장 11절과 말라기 1장 10절을 한 분께서 읽어주시면 감사하겠습니다. ببخشید نوبت چی کسی هست؟ نوبت خوندن؟ ساجده یا امیده؟ مهم نیست امید بخونیم.
اشعیا 1:11 خداوند میگوید از انبوه قربانی های شما مرا چه سود؟ از قربانی های تمام سوز قوچ ها و چربی های حیوانات پروار سیر شدم و مرا به خون گاو و بره و بز رغبتی نیست. ملاکی 1:10 خداوند لشکرها میگوید کاش در میان شما کسی بود که درها را میبست تا بیهوده بر مذبح من آتش نیفروزید. من از شما هیچ خوشنود نیستم و از دستانتان هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. آمین. 아멘. 아멘. 그렇죠. 믿음도 없고 삶이 수반되지 않는 껍데기만 남아있는 재물은 하나님 받지 않으신다는 말씀입니다. ببینید قربانی زیاد که بدون ایمان زندگی خیلی زشته. چطور خداوند اون هدیه رو قبول بکنه؟ 그러므로 사도 바울은 또 우리들에게 이렇게 권면해주고 있습니다. 그래서 پولس اینطوری به ما تشویق میکنه. 로마서 12장 1절입니다. میشه شیما بخونیم؟ بله. پس ای در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است. آمین. 아멘. 그러므로 지금도 드리고 있는 우리의 이 예배가 하나님 기뻐하시는 예배, 하나님 기뻐 받으시는 예배가 되려면 이것이 우리의 일상으로까지, 우리의 삶 가운데로까지 하나님 원하시고 하나님 뜻대로 살아가는 삶으로 연결되어져야 온전한 예배가 완성되어지는 것입니다. این عبادتی که ما داریم انجام میدیم شما میخوای این عبادت مثلا مقدس و پسندیده خداوند تقدیم باشه. اگه شما این رو بخوای ما این نیاز داریم. این قبل از این پرستش بعد از این پرستش زندگی ما طبق کلام خداوند باید مقدس باشه. 네. 5절과 6절에서 이제 가인의 예배를 하나님 받지 않으시자 가인이 몹시 화가 났다고 언급하고 있습니다. این آیه 5 وقتی که خداوند هدیه و قایم و هدیه ایشونو قبول نکرده این قایم خیلی خشمگین شده. 가인은 도대체 왜 화가 난 걸까요? 누구에게 화가 난 걸까요? چرا ایشون خشمگین شده دلیری گشته؟ به چی کسی خشمگین شده؟ ناراحت شده؟ 자, 8절을 보면 아벨에게 화가 난 것처럼 보입니다. آیه ببینید نظر میرسه به هابل خشمگین شده. 근데 이게 아벨한테 화가 날 일입니까? اما ببینید این حق داشته. 뭐가 این حق داره این قایم به برادر ایشون خشمگین میشه؟ 네. 9절에서 하나님이 가인에게 네 아우 아벨이 지금 어디 있냐고 물어보십니다. این آیه 9 از قایم سوال پرسیده خداوند از ایشون برادر تو هابیل کجاست؟ 그러자 가인이 하나님께 이렇게 대꾸하죠. 내가 그걸 어떻게 합니까? 내가 동생이나 지키고 있어야 된단 말입니까? اینو سوال پرسیده قایم اینطوری جواب من نمیدونم دیگه چی فضولی مگه من 내가 보는 برادر هستم؟ چی فضولی هست؟ چرا از من سوال پرسیدی؟ اینطور این شکل جواب داده به خداوند. 예, 이걸 볼 때 지금 가인은 아벨한테 화가 난 게 아니라 하나님께 화가 나 있는 걸 알 수 있습니다. طبق این ما این نتیجه میشه بگیریم که قایم به خداوند خشمگین شده نه هابیل. 예, 이걸 통해서 볼 때 우리가 여러 가지로 가인의 심리 상태도 분석해 볼 수 있고, 이것이 인정받지 못한 욕구에 대한 불만일 수도 있고, 여러 가지로 해석할 수 있습니다만, 중요한 것은 예배로부터 시작된 죄가 이런 엄청난 말도 안 되는 살인죄까지 연결된 것을 우리는 볼 수 있는 것입니다. البته این چند آیه مخصوصا آیه 9 ما درباره حالت روانشناسی قایم ما میتونیم بفهمیم زندگیشون چطوری بوده و یک حالت خانواده ایشون چطوری هم بوده
ما کم میتونی بفهمی اما یک نکته دیگه هست یک نکته که از عبادت شروع شده این نتیجه خیلی خلاق خیلی قشنگه اینطوری گشته ما اینو رو باید هم فکر بکنیم 네, 그러자 하나님께서는 10절부터 12절에 이런 징계 처분을 내리십니다. بعد از شنیدن این خداوند به هابیل اینو هم گفته میشه آرش 11-12 میشه بخونی بله. خداوند فرمود چه کرده؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی‌آورد. و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند. چون زمین را کشت کنی دیگر قوت خود را به تو نخواهد داد و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهید بود. 네. 네, 이게 하나님의 징계 처분이고, 그러자 가인이 이렇게 항소를 합니다. این خداوند اینطور گفته اما که هابیل ببخشید قاین یک شکایت کرد از خداوند 네, 하나님께 항소하고 있는 장면이죠. 내가 지은 죄에 비해서 이건 너무 과한 거 아닙니까? 저는 받아들일 수가 없습니다. 라고 항소하고 있는 겁니다. میدونی این وقفاتم بیش از تحمل من هست میدونی این یعنی چیه یعنی اینه یه شکایته ای خدا چی کاری میکنی الان دارین این گناهی که من این کارو انجام دادم شما اینو تو این بیشتره یعنی اینه که نظر ایشون گناه که ایشون انجام داده کوچیک بود 예, 우리가 지금 제3자 입장에서만 봐도 이게 얼마나 답답하고 화가 나는, 짜증나는 장면 아닙니까? 그러면 ببینیم ما سه بار نفر هستیم ما تو رو اگه نگاه میکنیم قابل با حبیل که کارایی که قاین انجام داده خیلی وحشتناکه یعنی برادر ایشون کشته خب این واقعا این داره چیه این گفته قاین این چیه یعنی چیه 하물며 하나님은 지금 어떠셨을까요? 얼마나 속이 터지셨을까요? هم فکر بکنید دل خداوند چقدر سوخته بوده 예, 그럼에도 불구하고 그런 죄인에게 은혜를 베푸시는 하나님을 우리는 볼 수 있습니다. اما من حتی این کاری داشته انجام داده خداوند به ایشون بیزم داده 예, 4장 9절에서 네 아우 아벨이 어디 있느냐라고 하나님 물어보시고 계십니다. باب 4 آیه 9 از قاین سوال پرسیده برادر تو هابیل کجاست 비록 그에 대한 대답은 버르장머리 없는 대답이긴 했습니다만 하나님은 가인에게 기회를 주고 계시는 겁니다. البته جواب قاین خیلی بد بود خیلی بد بود اما میدونی خداوند میخواست به ایشون یک فرصت رو بده 하나님은 아벨이 어디든지 몰라서 물어보신 것도 아니고 아벨이 어디든지 궁금해서 물어보신 것도 아니고 다 알고 계시면서도 가인에게 마지막으로 회개할 수 있는 기회를 주시는 겁니다. خداوند میدونسته چه اتفاق افتاده خداوند میدونسته هابیل کجاست کجا دفن شده اما خداوند میخواست به ایشون یک فرصت بده فرصت توبه به خاطر این از هابیل ببخشید از قاین سوال پرسیده 이 장면은 바로 그 앞장에 있는 가인의 부모인 아담과 하와가 범죄하고 하나님의 얼굴을 피해서 숨었을 때 하나님이 나타나셔서 너가 지금 어디 있느냐라고 물어보셨던 장면을 똑같이 연상시킵니다. 그러면 یک شکل باب 4 آیه 9 که صحبت قاین این هم باب 3 آیه 8 وقتی آدم و حوا خود را از حضور خداوند یک فرار کرده یک پنهان کردن اون موقع خداوند از اونها از حوا و آدم سوال پرسیده همون شکل دقیقاً دوباره اتفاق افتاده 이것이 하나님의 사랑입니다. این محبت خداونده
이것이 하나님의 은혜입니다. این فیض خداونده. 우리는 반드시 믿음으로 하나님을 예배해야 합니다. ما باید با ایمان به خداوند پرستشی بکنیم. 우리는 우리의 삶이 예배여야 합니다. زندگی ما باید عبادت باشد. 그렇지 못하면 하나님이 예배를 기뻐 받으시지 않으신다고 지금 우리는 보고 있습니다. اگه زندگی ما عبادت پرستش خداوند نباشد خداوند زندگی ما رو قبول نمیکنه. 근데 그게 말이 결코 쉽지 않습니다, 여러분. البته این خیلی سخته. 목사라고 전 매번 믿음으로 예배드리지 못할 때도 있습니다, 솔직히. من روح بوسکندم، من هم کشیش هستم، من هم هر موقع من نمیتونم با ایمان پرستش بکنم. 우리의 삶이, 우리 일상이 예배해야 된다고 제가 오늘 힘줘서 얘기하지만 저도 그렇게 살지 못할 때가 많습니다. البته من خیلی با قوت به شما موعظه میکنم که با ایمان باید زندگی بکنید، اما زندگی من اینطور نیست. بدون ایمان خیلی دارم زندگی میکنم. 우리는 창세기 4장을 보면서 가인을 욕하지만 결코 욕할 수 없는 것은 바로 내가 가인입니다. البته ما باب پیدایش باب 4 ما به قاین سرزنش میکنیم، اما میگم ببینیم ما نمیتونیم به قاین ادامه به ایشون سرزنش بکنیم، چون ما هم مثل قاین یک شکل هم داریم. 그러나 중요한 것은 그럼에도 불구하고 우리가 언제든지 하나님께로 돌이킬 수 있도록 하나님은 사랑과 은혜를 베풀어 주고 계신다는 사실만을 꼭 명심하시기 바랍니다. اگر چه زندگی ما اینطوری وفادار نباشه خداوند همیشه کنار ما هست، به ما فرصت میده تا توبه بکنیم. 가인과 아담은 죄를 범하고 하나님께로 돌이키지 않았습니다. 그것이 문제였습니다. هوا و آدم و قاهن مشکل اونا میدونی چی بودن؟ اونا اشتباه کردن اما توبه نکردن، به خدا برنگشتن. این مهم بوده. 우리는 언제든지 하나님께로 돌이키면 됩니다. ما توبه بکنیم به خداوند برگردیم. این مهمه. 오늘 저는 하나님께서 받으시는 예배라는 제목으로 말씀을 나눴습니다. من امروز عبادتی که خدا قبول میکنه این هم موعظه کردم. 예, 우리의 삶이 예배로 완성되어진다라고 말씀드렸습니다. که عبادت با ایمان ما کامل میشه. 그래서 우리가 지금 드리고 있는 이 주일 예배와 삶의 예배가 연결되기 위해서는 어떤 기초적인 지식을 좀 알아야 되기 때문에 제가 간략히 이것만 설명하고 오늘 말씀을 마치겠습니다. این آخرین سلایدیه. من میخواستم این رو کم توضیح بدم تا عبادت که ما داریم موعظه بکنیم و هم زندگی قبل از این بعد از این چطوری پیوست باشه، چطوری این یکی میسازیم. من میخواستم یک پایه رو بزنم برای این. 예, 로버트 웨버 박사는 초대교회로부터 시작된 이 교회 예배를 사중 구조로 정리해주고 있습니다. این دکتر ربات این شکل از ایمانداران نخست که اعمال اونجا نشون میده این ستون آورده به ما توضیح داده. 예, 여러분들이 지금 예배드리고 있는 그 예배 순서와 우리 대한민국에서 드리고 있는 이 예배 순서와 또 초대교회에서 드렸던 예배 순서가 약간씩은 다를 수 있어도 그 구조와 틀은 이 사중 구조를 갖고 있다라는 것입니다. این نوبت و شکل ایرانی که ما الان داریم انجام میدیم و هم شکل پرست کره و شکل پرست آمریکا شاید یک شکل فرق میکنه، اما یک ستون مهم تقریبا یکیه. 예, 첫 번째가 만남, 부르심과 만남입니다. اول ملاقاته. 이때 우리는 하나님을 향한 수직적 찬양을 드려야 합니다. این اول اینجوری باشه. ما باید پرستی بکنیم به خداوند مثل یک شکل عمودی.
많은 사람들이 이 부분을 잘 학습하지 못해서 잘 모르고 있는데 찬양에는 수직적 찬양과 수평적인 찬양이 있습니다. In parasesi diye konu in omudi has baham nemiduran in vertical horizon nemiduran parası. افقی عمودی افقی بردار. ofugi mamnunam omid. 네, 감사합니다. 아까 여러분들이 불렀던 찬양, 존귀한 어린 양, 이것이 바로 수직적 찬양입니다. In mo para ke qabla in mo chand ta sorudur mo khundim in parastesi omudi has. 하나님을 높여드리고 하나님을 경배하고 하나님의 거룩하심 앞에 납작 엎드리는 이런 찬양이 바로 이 만남 과정에서 불려져야 합니다. In mologa مثل in sorudur mo paras bayat sorudur bekhonim ta huzur khodaban janu bejanim. 그 다음이 바로 말씀 선포입니다. 설교입니다. بعد از این کلام موعظه و اعلامیه. 예, 이 시간은 비록 인간의 모습을 갖고 있지만 저의 입술을 빌려서 하나님께서 여러분들 각 사람에게 주시는 메시지가 있는 것입니다. البته من کامل نیستم اما به وسیله موعظه من خداوند یک چیز سخن میگوید به وسیله من خداوند یک چیز رو میگه. 세 번째가 성찬입니다. سوم مراسم شام خداونده. 이것은 교단마다 교회들마다 약간씩 다릅니다. این شکل شام خداوند طبق پروتستانت و دیگه کاتولیک کم فرق میکنه البته. 예, 로마 카톨릭을 제외하고는 거의 대부분은 매주 성만찬을 하지 않습니다. بجز کاتولیک رومیان دیگه مسیح هر هفته مراسم خداوند شام خداوند انجام نمیدن. 하지만 이 세 번째 성찬이라고 한 것은 그 의미가 중요합니다. اما این انجام البته این معنی مهمه. ما چرا این کار رو انجام میدیم؟ 성만찬은 예수님의 죽으심과 부활을 기억하는 데서 그치는 것이 아니라 우리의 삶의 결단으로까지 연결되는 것이 성만찬입니다. به وسیله انجام دادن مراسم شام خداوند ما یادآوری بکنیم خداوند برای ما کشته شده و قیام کرده و طبق این ما باید مثل خداوند زندگی بکنیم. 우린 성만찬 그러면 예수님의 죽으심과 부활만을 기억하는데 더 중요한 것은 우리의 결단까지 연결된다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. ایمانداران زیادی اشتباه فکر میکنن مثلا این براتون شام خداوند یک نوشیدنی و هم مثلا نون و مرگ و خونهشون ریختن این درسته اما بعد از این عزم تصمیم ما مهمه که بعد از این شب براسم شب خداوند ما چطوری انجام بده چطوری زندگی بکنیم این عزم این تصمیم ما مهمه. 그래서 하나님의 말씀을 들은 직후에 결단이라든지 우리가 봉헌, 헌금을 드린다든지 감사를 표하는 이 모든 것들을 이 예배 사중구조 속에서 성찬이라고 표현하는 것입니다. بعد از این توی این مراسم شام خداوند البته صلیب و خون عیسی مسیح و بدن ایشون با دون و فکر بکنیم. بعد از این ما یک چیزی داشته باشیم ما توبه بکنیم. بعد از این ما تصمیم بگیریم. بعد از این من این کار رو انجام میدم. این کار انجام نمیدم و شکر گذاری میکنم. دلم و فداکاری بکنم. باید توی زندگی ما باید تصمیم بگیریم چطوری زندگی بکنیم. 그리고 나서 이제 마지막에 파송 단계인 것입니다. این آخر ارساله. 이제는 우리의 삶의 현장으로 우리가 파송된다라는 것입니다. 이때 우리는 다짐과 결단을 담은 수평적 찬양을 부르면서 예배를 마무리하는 것입니다. این بعد از این ما باید تصمیم بگیریم بعد از پرستشی این پرستش این عبادت زندگی آغاز شده. پس این پرستش نمیدونم
Horizon before omit it in isme chiye. Ogufi, افقی ofuhi. این پرست افویی شروع میشه. چون ما با انسان باید زندگی بکنیم. 예, 그래서 이런 예배 틀과 구조를 우리가 이해하고 예배를 그렇게 구성할 때 보다 더 하나님이 기뻐하시는 예배가 될 줄로 믿습니다. واسه با این شکل این فکر بکنیم طبق این ما باید تصمیم بگیریم عبادت بکنیم و زندگی بکنیم. 예, 오늘 우리는 가인과 아벨의 예배를 보면서 나 자신의 예배 모습은 어떠했는지를 되돌아보았습니다. من درباره هدیه و زندگی هابیل و قاین هم توضیح دادم. به وسیله این ما زندگی ما رو هم توضیح دادم. 저는 여기 있는 우리 사랑하는 이러한 우리 형제 자매님들의 예배가 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. من واقعا امیدوارم به نام خداوند به شما برکت میدم. زندگی شما و عبادت شما داخل ایران هم واقعا پسندیده خداوند میشه و طبق اراده خداوند انجام داده میشه. 더 나아가 여러분들의 모든 일상이 하나님이 기뻐 받으시는 예배의 삶이 되기를 축복합니다. امیدوارم و هم به نام خداوند به شما برکت میدم. همه عبادت و صحبت و زندگی شما پذیرای خداوند میشه. 아멘. 아멘. 예, 제가 기도하겠습니다. دعا میکنم. 통역 없이 그냥 제가 짧게 기도할게요. 네, بدون ترجمه. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 하나님 기뻐하시는 예배에 대해서 하나님 말씀을 나눴습니다. 지친 하루의 일상을 마무리하고 주님 앞에 나아온 예배드려 나온 여기 있는 사랑하는 우리 이란 형제 자매님들 한 사람 한 사람을 주님 기억해 주시고 축복해 주시옵소서. 저들의 예배가 진정으로 주님을 향한 믿음의 예배가 되게 하시고 삶에서 그 예배가 완성되어질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘.